أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المؤمنون مكية. سورة المؤمنون مكي سورة. دې سورة د مخکینی سورة سره ربط مناسبت دا ده چې مخکینی سورة کې توحید ذکر شو، بدلایل مخکې اثبات د توحید وشو په درې قسم دلایل سره، عقلیه، وحیه، نقلیه. نو په دې صورت کې هم اثبات د توحید دی، او دغه اثبات د توحید چې کوم دی نو په اوصاف د مؤمنانو سره به ذکر شي، چې مؤمنانو کوم صفات یې ذکر شي، بیان شي، نو اثبات د توحید به وشي او رد د شرک به وشي. خو په ذکر د صفات د مؤمنانو سره د مؤمنانو و صفاتونه به ذکر کیږي وروسته. دا صورت په ترتیب نزولی کې چې د اسمان نه نازلېدو، دا 74 نمبر صورت دی، او دا سورۃ الانبیاء نه دا بعد نازل شوی دی. نو د دې صورت او د عنوان د صورت چې کوم دی مرکزی داور صورت. مرکزی داور صورت په دې کې دا ذکر کیږي چې اثبات توحید دی په صفات او ذکر د صفات د مؤمنانو سره. نو ګویا چې مخکې هم اثبات توحید په بل طریقه باندې دی، کې اثبات توحید دی په بل طریقه باندې، اقا مضمون یو شو. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون، یقینا کامیاب شول مؤمنان خلق. فلاح چې کوم دا افلاح دا د فلاح نه اخیستل شوی دی. د لغاتو کتابونو لیکلي دي چې فلاح هر هغه شي ته ویل کېږي چې د انسان تمام ارمانونه پکې پوره شي او د هیڅ قسم مشکلاتو خطر او یره ورته نه وي، دې ته فلاح وایي. داسې معلومیږي چې دغه مضمون چې کوم دی نو په دنیا کې سر ته نه رسي. په دنیا کې داسې وخت نه راځي چې سړی تمام ارمانونه یې پوره شي، اگر که دا بادشاه ولې نه تمام ارمانونه نه پوره کېږي، او چې د هیڅ قسم تکلیف یره ورسره هم نه وي. نو که بادشاه سره د هر څه پوره هم شي، خو بیا هم د زوال یره خو به وي چې یره مرګ را روان دی، او څوک کېدی شي د څوک رانه د حکومت په قبضه کې واخلي، کېدی شي د موجوده حالات بدل شي، بل څه حالات را باندې راشي، قاصادي راشي، بل شي راشي، د مرضونو خطرې، د دشمنانو خطرې. نو دا یره خو د دنه سر نه اړو لرې کېدی نه شي. نو داسې پته لګي چې فلاح چې کوم ده نو کامله فلاح صرف په قیامت کې میلاویږي. نو الله تعالی وایي قد افلح المؤمنون، یقینا کامیاب دي مؤمنان خلک. کله کامیاب دي؟ وروسته مضمون را روان دی. الذين هم في صلاتهم خاشعون، هغه کسان چې هغوی په خپلو منځونو کې عاجزي کوونکي دي. عاجزي دا صفت د زړه دی، لیکن بظاهر باندې د دې خپل علامات یا هغې نه پته لګي چې په ډله کې عاجزي شته یا نشته، او بظاهري په اندامونو کې علامات یې د دې نه معلومیږي چې په لاسونو باندې به اخوا دیخوا حرکتونه نه کوي، جامې راټولول، پرېښودل، دغه شان د نور سوچونه کول دا به پکې نه وي. د سیدې په ځای باندې بې نظري، د مکروهاتو نه او د حرامو نه پکې ځان ساتي. نو دا د زړه عاجزي ده، په ظاهر باندې اندازه لګي. والذین هم عن اللغو معرضون، او دا هغه کسان دي چې د لغو نه به، د عبث شیانو نه به مخ اړوي. مؤمنانو صفت دا ده چې کوم شي عبث د هغې نه به د مخ اړوي، هغې کې به نه داخلېږي. لغو عبث دې ته ویلی کېږي چې نه دنیاوي فایده یو نه اخروي فایده، هېڅ فایدې نه وي، وخت ضایع کولي بس. نو بیا هغه څیزونه چې کوم کې وبال هم شته، ګناه هم شته، هغه په طریقه اولا سره منع شو. خو چې وبال ګناه یې نه وي، خو چې فایدې نه وي، نو په دې کې به مؤمن خپل وخت نه ضایع کوي. نو په دې دوران کې غیبتونه شو، عبث بحثونه شو، دغه شان کې ډانس، سرودګانې، ګانې بجانې،
هغه په طریقې اولا سره حرام ودی دي چې یو وخت ضایع کول سره سم داغي وبال شته نقصان شته او داغي مبارک یا حدیث کې ډېر زیات مذمت راغلي دي ځینې علما وتر زنا منتری ویلي دي او کم د آخرت وبال چې دغه خپل زبانه دي نو لہذا مؤمن به ال مؤمن چې عباس شزونه کې بدایستان اخلي چې کومه دنیاوی او اخروی فائدې نه هغه شزونه کې بدانه شاملېږي والذین دا حق کسان دي هم للزکات فاعلون چې زکات لرب ورکون کې زکات به ورکوي د ذکر کې یو سوال دا دی چې دا صورت مکی صورت او زکات چې حکم چې کوم دی تفصیلی حکم د مدینه کې راغلی دی نو مکه کې به خلکو زکات څنګه ورکول یا ته کې زکات حساب ونه سره بوده جواب دا غي دا دی چې زکات اگر چې فرض شوی مکه معظمه کې وو پدې کې شک نشته لیکن زکات نصاب او زکات احکام او تفصيلات د مدینه کې نازل شو نو مکه کې زکات حکم موجود خو تفصيلات نه نو حکم موجود لیکن ورکول هغه صورت نه ځکه چې احکام نه او نصاب نه او طریقې نه نازل شوی او مدینه کې داغي به تفصیلی نصاب او تفصیلی احکام نازل شو نو بیا خلکو به ورکول زکات ورکول لاس پوري د مؤمن صفات بدای چې زکات به ورکړي والذین او دا هغه کسان دي هم لفروجهم حافظون چې د خپل شرمګاونو حفاظت کوونکي وي شرمګاونو حفاظت په دوه طریقو باندې دي یو حفاظت دا د جدا ښکارا نشي پټ وساتل شي او دویم حفاظت دا د چې په زنا کې اخته نشي د مؤمنانو صفت بدای چې د دې دغه محفوظ زګینه په پټي ښکاری بنا او دویم دی په زنا بالکل نه کې زنا نه بلري نو دا به د مؤمن صفت او د ال کامیابی کدا مسالې پکې نه وي نبي دا کامیابی اگر کده دې کلمه مو وي خو د کامیابی په لار باندې وتلې نشي الا على ازواجهم بغیر د خپل بیبیانونه او ما ملکت ایمانهم یا هغه چې مالکان شوی دي خلاصون د دوی چې وینځي دي شرعي وینځي چې کمی وي فإنهم غیر ملومین ځکه دوی په دې کې ملامت نه دي او ردین علی فمن ابتغى وراء ذلك چا چې ولټول بغیر د دغینه کم د دغینه چې خپل بیبیان نه دي شرعي وینځي نه دي یعنی بجنګ کې د کافرانو نه نیولې شوی او به د امیر په لاس باندې تقسیم شوی خزینه دي او دغه علاوه ولټول بل لار د زنا ولټول نو په اولایګه هم العادون یقینا دغه کسان تجاوز کوونکي د خپل حد اکراس مجرمان دي د ځګن کې علماء لیکلي دي چې په معنی ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون خکارا په خکارا معلومي چې متعه چې کوم د شیعاګانې د جایزوالي قائل لی هغه ته جایز وي دغه شانته کې اغلام بازی جرایم چې کوم دي دا حرام دي نه جایز دي ځکه د جواز صرف دوه صورتونه دي یو دار چې خبر زنانه بل دار شرعي وینځي هغه نه علاوه بل صورت اړول شته دي نه نو پته ولګي چې متعه کې هم نشته دي کم ته چې موږ نکاح شیعاګان ته نکاح موقت یا متعه بنو سره یادای او داغي صورت وی دا بیانای چې بس نکاح دی دوه قسمه ده یو موقت ده یو مؤبد ده نو موقت وای د څه ده چې بس په پیسو باندې سوګ راځي کا د سره ټیمه پوري چې کم ټیمه پوري وسره ته پاتې کېدل غواړي او بیا دې ځه مونږ دغه تر کرای زنا وایو مونږ وای نکاح دي ته وای چې باغې کې به د وخت تعین نه چې څومره وخت پوري وای نو او د خیال بدای چې دا به مستقیل اگر کمس کې به نقصان راشي مال شي طلاق ورزيګه جدا صورت ده لیکن دې بو څه د نکاح تړلو نو مخکې نه ټیم ټاکی نه چې دومره ټیم پورې باندې کوي دغه نکاح موقت یا متعجب تدوی وای موږ ته کرای زنا وای او دغه شی حرام دی دې زګین اندازه لګي چې به باندې ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون نخکار معلومی او دې مسله کې هغه پناه حق دي والذین هم لاماناتهم واحدهم راعون مؤمنان هغه خلک دي چې د خپل امانتونو او د خپل وعدو لپاره حفاظت کوونکي دي کله چې امانت وسره مالی تور چا امانت پروت دی یا د چا خبره وسره امانت ته چاته موایا لکه څنګه حدیث مبارک دی المجالس بالامانه مجلسونو در مدار چې کم دین په امانت سره دی چې چاته ویری نه د خبره بهر وسنه خبره بهر مو بس نو قولی امانت یا مالی امانت د دې په حفاظت کوي ځای کوي بینا او کوم وعده چې د خلکو سره کړی دي هغه وعده په پابند وسیږي
والذین دا هغه کسان دي هم علی صلاتهم یحافظون چې د خپلو منځونو حفاظت کوونکي دي. مخکې باره د عاجزۍ ذکر و چې منځونو کې عاجزي به کوي، دې ځکه کې حفاظت دی. حفاظت معنی دا ده چې د منځ پابند به اوسېږي، داسې نه ده چې کوم ځینې به کوي او ځینې به نه کوي. دې ځکه کې پورې د ایمان نه علاوه چې دا بنیادي شی دی. د مؤمنانو و صفتونه ذکر شو او دغه و صفتونه چې کوم دي نو د آخرت د کامیابی راز پکې ذکر شو. چې آخرت کامیابی که څوک غواړي نو دغه و صفتونه د بزان کې پیدا کی. مسند احمد کې روایت دی د باره کې کوم چې امام ابن کثیر رحمه الله هم نقل کړی دی. دی فرمایي چې دغه روایت کې صحابي فرمایي چې نبی علیہ السلام باندې بکله وحی راتلله نو داسې اندازه به جوړه شوه چې داسې بنګارې به خود لکه مچۍ چې بنګېږي، نو داسې اندازه به چې کله جوړه شوه موږ ته پته لګېدله چې په نبي علیہ السلام وحی شروع شو. وایي موږ د نبي علیہ السلام سره وو چې داسې بنګارې شروع شو. وایي موږ وویل چې هلکه ځئ ایثار شي. د نبي علیہ السلام باندې د وحی آثار شروع دي او ایثار شي چې کله وحی مکمله شي نو غوږ به کېږدو چې څه حکم راغی، څه حکم نازل شو. چې کله دغه لس آیاتونه نازل شو دې ځکه نه پورې چې اولئک هم الوارثون، نبی علیہ السلام قبله ته مخ کو ګوته یو چته کړله او وی ویلې چې اللهم زدنا ولا تنقصنا. یو دعا یې وغوښتله چې الله پاک موږ زیات کړي چې کم هم نه کړي. او یو اوږده دعا یې وویله واکرمنا ولا تهنا، موږ له عزت راکړي چې موږ ذلیله نه کړي. واعطنا ولا تحرمنا، موږ له هر څه راکړي چې موږ محرومه نه کړي. او داسې په دې طریقه باندې دعا وغوښتله او بیا یې وویله چې ما ته الله تعالی دې ټایم کې لس آیاتونه نازل کړل او په دې آیاتونو باندې چې چا عمل وکړ نو ډایرکټ جنتي جوړېدی شي، دا به جنتي سړی. او د هغې نه بعد دا لس آیاتونه دا اووه صفتونه د مؤمنانو یې تلاوت کړل. د دې ځکه نه پورې چې والذین هم علی صلاتهم یحافظون، دې ځکه نه پورې مؤمنانو اووه صفتونه جوړېږي. دا صفتونه یې ذکر کړه او ویې ویله چې دا د جنتي خلکو علامات دي. نو دغه آیات نه دغه حدیث نه هم صراحتا معلومیږي چې افلح المؤمنون فلاح او کامیابی نه مراد د آخرت کامیابی ته مراد. او ځینې علما په دې ځکه کې دا کم ربط چې دی هم په دې طریقه باندې ذکر کړی دی چې مخکې به سورة الحج کې د مؤمنانو دپاره احکام ذکر شو د دنیا د کامیابی دپاره، چې که دغه احکامو باندې مؤمنانو عمل وکړو د سورت په آخر کې سورة الحج په آخره کې دي نو بیا د دې په دنیا کې هم کامیاب شي. او په دې صورت کې چې کوم دی نو د آخرت د کامیابی صفتونه ذکر شو چې که به دا صفتونه چا په ځان کې پیدا کړل نو آخرت کې به هم کامیاب شي. نو گویا چې په سورة الحج کې د دنیا د کامیابی ذکر او په دې صورت کې د آخرت د کامیابی ذکر شو. الله تعالی اولئک هم الوارثون، دغه کسان میراث وړونکي خلک دي. الذين يرثون الفردوس، دا هغه کسان چې میراث کې به وي جنت الفردوس. هم فيها خالدون، بده جنت الفردوس کې به بیا همیشه وي.